کله چم د ګناه تصور پیدا کیږي دا یو آیات وای علم یعلم بان الله یرا الله وی د ته پته نشته چې زه دې وینم د ته پته نشته دی چې زه دې وینم دی پوه نه دی چې زه وینم نو هر ټیم ما الله اینی زه د الله نه حیا کوم ما له حیا راځي زه به څنګه ګناه کوم چې خلق د خپلو بوتانو نه حیا کوي زمونږ داسې رب دی داسې رب هم دی چې هغه رب مونږ ته په څه میلاویږي مونږ ته زمونږ رب په یوه سجده باندې میلاویږي حدیث مبارک کې راځي وی چې کله بنده سر په سجده کی دی او دی وای سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پاک دے رب زما چې اوچت تے نو چې دے سر په سجده کی دی نو دا اللہ دا طرف نہ ورتا آواز شے لبیک یا عبدی ارفع رأسکا بندہ حاضرم سر اوچتاوا بندہ حاضرم سر اوچتاوا سغواڑی دسی ربم دے چې په یوه سجده میلاویږي په یوه سجده ورته ولګوئ سبحان ربی الاعلی وی لبیک یا عبدی ارفع رأسکا بنده سر اوچتوه زه حاضرم سر اوچتوه سوای وایا رب مونږ سره روغه کوي رب مونږ سره روغه کوي حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کله یو بنده د ګناه نه توبه وباسي نو الله تبارک و تعالی هغه ګناه د اندامونو نه یېره کي او د هغې ځمکې نه یېره کي چې په کومه ځمکه یې هغه ګناه کړي وي او د کرامن کاتبین فرشتو نه یې یېره کي دا بنده به الله ته حاضریو کی د قیامت پورس او په ګناه باندې به یو ګوام دی یو ګواه نو دی روغه نه کوي دا رب داسې رب دی زمونږ مونږ بیا هم د هغه نه بغاوت کې لګیا یو په ټوله دنیا کې الله ته څه شی خوښ دی په ټوله دنیا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من شيء احب الى الله من شاب التائب ما من شيء احب الى الله من شاب التائب حدیث مبارک کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پر طول دنیا کے اللہ تبارک و تعالی تا د ځوان سړي توبه خوښه ده الله په ټوله دنیا کې د ځوان په توبه باندې خوشحالیږي چې ځوان سړی وایي الله زما توبه ده الله وایي په ټوله دنیا کې ما ته دا محبوب دی او زه په دې خوشحالیږم چې کله ځوان سړی ووایي چې یا الله زما توبه ده ای ځوانانو الله زمونږ د ځوانانو په توبو خوشحالیږي ولی الله نه خوشحالو په ځوان